د عثمان بن عفان رضی الله عنه په مخالفینو کې بلکس عبد الله ابن سبا چې دا او يهودي او د منافقت لباس یې چول ځان نه مسلمان جوړ کړو او دا د شیعت بنیاد عبد الله ابن سبا دا يهودي د دې وجنا دا شیعت دا د يهوديانو نسل دا د يهوديانو بچی دي لکه سړی چې ګیدړ او سپیتا د ازمري سرمن واچي دا قرنګي شیعت يهوديت د شیعت لباس چولې دا نور مکمل يهود دي او دا د يهود د پر لګیا دي کار کوي دوی عقاید کتا سو قتل د شیعاګانو نو دا توبه او استغفار او حیران کېدل دا پکې عجیب خبره ده دا پکې نه د دین زیات په حیران شي چې دوی څه عقیده او نظریه ده نو عبد الله ابن سبا دی دا حضرت عثمان رضی الله عنه په مخالفینو کې دی عثمان رضی الله عنه شهید شو د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه دور راځي او په عبد الله ابن سبا د الله پکړ رالی نو د علی رضی الله عنه محبت ښکارا کړو چې زه په علی رضی الله عنه باندې غیر او زمنګ مینه د علی رضی الله عنه د اهل بیت سره ده نو دو چې کله خپل جماعت د شیعو تیار کو ناغي ته وی علی رضی الله عنه خدای دی علی رضی الله عنه ته د الہ او د معبود مقام ورکو علی رضی الله عنه چې خبر شو د سوال جواب وکړي توبه وکړه د کتابونو لیکلي عبد الله ابن سبا سوکو ابا ان یتوبا د توبې نه انکار وکړو وی توبه نو باسم دا د محبت د علی رضی الله عنه سره وی زمون وسره محبت ته نو علی رضی الله عنه ته وی چې د دین توبه وباسا الہ او معبود الله دی دا الله نه ما سوا بل معبود نشته دی توبه وباسا نو چا چې د چا سره محبت نو خبره منی کنه نو دا خبره نه منله نو څه چلے وکړو فاحرقه بالنار اور بلکو او عبد الله ابن سبا جمدی ورته ورويشتو په اور باندې د کتابونو لیکلي دا پکړ د الله چې بیراله دا د چا د وجنه دا د عثمان رضی الله عنه داغه د مخالفت د وجنه په الله پکړ راځي نو په جمدانه الله په اور وسوځو او د مر نه بعد بیا د جهنم په اور وکنه ځکه بی ایمانه کافر تللی د دنیا يهودي شیعت مشرک د عثمان رضی الله عنه مخالف څومره خباستونه پکې راجم شوي دي هغه د فتنې بنیاد اګدلې دي کنه اوسم چلیږي هغه د شیعت بنیاد اګدلې دي اوسم چلیږي امت مسلمه ټوټه ټوټه د اسلام هغه نوم د هغې د بدنامولو کوشش یې وکړو د کرنګې د عثمان غني رضی الله عنه هر یو مخالف هر یو دشمن الله پاک راونیسو او نشانه عبرت وګرځو او عثمان غنی رضی الله عنه تعالی پاک مقام شهادت د دې وجه علماء فرمایي چې مقام عبادت دا خو زمونږ استاد وخت موږ په مقام عبادت باندې لګیاو عبادتونه وکړو او چرته په مقام عبادت کې رکاوټ رااله بیا به ورته مقام شهادت مخ ناړو عثمان غنی رضی الله عنه په مقام عبادت باندې روان دي سفر جاری دي خو چې مقام شهادت را لیکنه بس مقام شهادت قبول کو بیا دا نه وا چې زمانه مقام عبادت پاتې کیږي عثمان رضی الله عنه د باغیانو ته وی حکومت تاسو ته وی راځي ما خپل مونږ ته پرې دی بس صرف تسبیح راواله خپل مونږ وکوما او تاسو تاړو سویم نه پلانکی ځنګل کې به اوسې نو به قتلو نه به نه قتلو خو په مقام عبادت کې خرن رااله خلافت دا مقام عبادت ته او دا د مسلمان په مقاصدو کې دی خو چې کله خرن رااله نو مقام شهادت قبول کو د مقام عبادت د پاره د شهادت نه مرګ وانړو د دې وجنا قران کریم کې الله پاک چې بیان کړي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا قرنګ آیت مبارکه دی الله پاک زمنګ مالونو نفسونه دا زمنګ ناغست موږ له جنت راکې او بیا الله پاک فرمای چې د مؤمنانو نه دا ارس اغست جنت ولا ورکوم نو دی به د الله په لار کې قتال کوي نو کله به داسې چې دی به خلق قتلی او کله کله به دوی قتل کیږي
د دې وجه نه علما فرمایي چې د الله پاک د دین مخې ته کم سړی رالی نو موږ به د هغه جان اخلو اگر جان لیتے لیتے جان دینی پڑی تو پھر جان بھی دیں گے اول به جان اخلو مخې ته چې کم خرن راغلی هغه به کټ کوو او که هغه مو کټ نه کو نو داسې به نه کو چې رستو کېږو به خپل ځان به پې قربان کو خو د دین د مقام شهادت نه به رستو کېږو نه